ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یم. دا علاقه واقعي ده چې ډېره پاسمانده او غریبه علاقه ده او دلته چې تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلی نو دا زموږ لپاره د عزت او د فخر خبره ده. مومند قوم مومند او چارسده یو بل سره تړلي دي. زموږ یو خلک یو په چارسده کې ډاکټر صاحب وویل چې 80% خلک چې دي هغه هم د دې علاقې نه راغلي دي او هلته دمګرونه دي او موږ سره یو ځای وخت تېروي. ټول عمر یې هلته تېر شو او زمونږ خپل منځ کې د یو ورورولۍ تعلق دی. د یو بل غم ښادۍ کې مونږ یو بل سره شریکېږو. د هغوی تاڼه تحصیل د هغوی حقوق هم مونږ هغه شانتې د هغې لپاره جدوجهد کوو. د دې لحاظ سره تاسو سره زمونږ عمده رشته ده، د ورورولۍ رشته ده او نن خو راغلم دلته عمدې ارادې سره چې تاسو ته دا مکمل یقینداني درکړمه چې څنګه چې هلته ستاسو ورور بایګان اوسېږي او د هغوی مونږ قدر او عزت کوو او خدمت کوو. انشاءالله تعالی د دې علاقې د دې پسمانده علاقې د دې غریبې علاقې به هم انشاءالله تعالی دا زما ایمان دی چې هماغه شانتې به خدمت کوو چې څنګه مونږ د هغې علاقې خلکو خدمت کړی دی. دا ما ته پته ده چې دلته د غربت په وجه د کاروبار چې نشته د هغې په وجه ځمکې للمې دي د هغې په وجه نور څه وسایل نشته د هغې په وجه ستاسو ډېر خلک څوک پېښور کې دي څوک پنډۍ کې دي او ډېر پکې کراچۍ کې دي او بار ملکونو کې دي. هغوی محنت مشقت کوي او چې څه ګټه کوي هغه روډي دلته په هغې باندې ستاسو ګزاره کېږي. نو دا یو ډېره لویه خبره ده. مونږ دا هم تاسو ته ویل غواړو چې ستاسو دا قوم هر ځای کې چې مومند قوم کو پېښور کې دی کو په پنډۍ کې دی او په کراچۍ کې دی او کو په سعودي کې دی انشاءالله تعالی د هغوی به مونږ هغه شانتې ورځ او شپه هماغه شانتې خدمت کوو. د هغوی لپاره به اواز اوچتوو په هر ځای سره. نن چې دا کم خلک مشران د ملک عبدالرؤف په سربراهۍ کې چې کم خلک او کم زمونږ قابل قدر مشران او نوجوانان موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو. زه هغوی ته خوش آمدید وایم او د هغوی شکریه ادا کوم چې د هغوی په وجه نن دلته زمونږ د پارټۍ جنډه اوچته شوه
او دا امید لرم چې هغوی به خپل محنت کوي او دا پارټي به مخ وړاندې بوځي. دلته تاسو چونکې دا مخکې فاټا وه او فاټا کې سیاسی پارټو ته هغه شانته اجازت نو دلته په الیکشن کېده نادې ځای هغه ملکانانو چې چا سره پیسه وه چې چا حکومت سره لږ ډېر هغوی سره ګډ جوړو نو هغوی به الیکشن ګټه او هغه الیکشن نه پس به بیا د علاقې خیال نو هغوی به د علاقې مفاداتو په ځای د خپل مفاداتو تحفظ کو. د هغې په وجه دا علاقې پاسمانده پاتې شوې. دا مونږ خو نن راغلي یو ستا سیاسي پارټۍ هغوی خپل دفتر او خپل رکنیت اوس دلته په ازادۍ سره دلته خپل هلې ځلې کولی شي. د دې دپاره کیدی شي چې ډېرو ته دا قومي وطن پارټۍ هغه شانتې پته نه وه چې قومي وطن پارټي د دې پښتنو قوم دپاره څه خدمت کړی دی. انشاءالله تعالی دا زما امید دی، دا زما تمه ده، دا زما یقین دی چې انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي به د دې علاقې او خصوصا دا زمونږ منشور دی، دا زمونږ پروګرام دی چې مونږ به اهمیت ورکوو هغې علاقو له چې کومې پاسپانده دي، هغه علاقو له چې کومې غریبې دي. انشاءالله تعالی چې زمونږ څه وسایل څه وس کېږي هغه به په دې علاقې لپاره مونږ تګ ودو کوو او دا علاقه به آبادوو چې د نورو علاقو برابر راشي. دلته دا حقیقت دی چې سکول نشته، هسپتال نشته، دا یو سړک په علاوه رابطې سړکونه نشته، د څښلو اوبه نشته، د ځمکو لپاره د زراعت لپاره اوبه نشته. دا ټولې مسلې هم ستاسو علاقې کې ډېر نمایه دي او که تاسو وګورئ نو مونږه که موازنه کوو نو نور پاکستان سره نه کوم دې مامندو کې موازنه کوو چې بعضې علاقو کې هسپتالونه هم شته او سکولونه هم شته، هر یو سہولت شته، بجلی شته، نادره دفتر شته، خو دلته دا ناانصافي په دې ضلع کې ممن ضلع کې ناانصافي شوې ده او دا زموږ فرض دی چې دا ناانصافي مونږه دلته دا ناانصافي په دې ضلع کې مخکې ختم کړو نو بیا مونږ هم مخکې ځو او دا علاقه به نور هم آبادوو. دا زموږ د ملک قانون او آئین دی چې کومې علاقې پاسمانده دي هغه علاقې به مونږه د نورو علاقو چې کوم ترقي کړې ده د هغې برابر به راولو. دې کې شک نشته چې د سکولونو په عدم موجودګۍ کې زمونږ بچي هغه بچي خو دا سکولونه وې
نو دینی تعلیم سره به د سکول تعلیم هم حاصل کړو او سبا به ورته روزګار ملو شوی ستاسو یو سهاره به جوړه شوې وه خو سکولونه چې نشته نو لازمي خبره ده دا به په دې لحاظ سره په زرګونو تعداد کې د بچو تعلیم حاصل نه کړ تعلیم حاصل کی تل راتل دام خرچه غواړي د په دغه لحاظ سره زه حیران یم چې د موجوده حکومت چې دا کوم نن په دې ملک کې په موږ باندې مسلط دی د هغوی کارکردګۍ ته چې وګورې نو خلک یې دومره پریشانه کړي دي په خلکو باندې یې دومره بوج اچولی دی چې نن هر یو سړی فریاد کوي هر یو سړی وایي چې دا زه به دا تو وخت خپل بچو دپاره رزق څنګه پیدا کوم بېشکه چې رزق الله تعالی ورکوي او چې داسې ګراني دا کم حالات چې جوړ دی نو په دې کې به دا غریبانان څوک زمونږ د دې ملک چې کومه نن ځان ته وزیر اعظم وایي هغه مونږ ته پته ده چې په کوم طریقې سره هغه راوسته شوی دی کوسۍ مانو کې الیکشن شوی وي نو د دوی د پارټۍ به نام و نشان نو او دې راوسته شوی دی او اوس درې نیم کال یې وشو په دې صوبې کې خو اته نیم کاله وشو دې قوم یې اړو خدمت ونه کړ ملک کې ګراني ختمه کړي او غربت ختم کړي دې مثالونه ورکوي چې دا د تېر حکومت په وجه دی دا د تېر حکومت او د مافیا په وجه دی خو تاسو وګورئ د دې ملک 83 کاله تقریبا عمر دی 80 کالو کې خو د پېټرولو نرخ 80 روپۍ ته رسېدلی و نو د ده 3 کالو کې هغه 1.5 سوه روپۍ ته ورسېد په 80 کالو کې د چینو نرخ کو 55 روپۍ و نو د ده په 3 کالو کې 150 روپۍ شو په دې 80 کالو کې کو د غنمو ریټ د اوړو ریټ 30 روپۍ 35 روپۍ کیلو نو دې 3 کالو کې هغه 80 روپۍ کیلو ته ورسېد د غوړو ریټ کو مخکې 170 160 170 په 80 کالو کې د هغه 350 روپو ته ورسېد د ډالر قیمت ډالر سره یو شی ګرانېږي خو 80 کالو کې د هغې قیمت 105 روپۍ او نو هغه نن 175 روپۍ ته بلکې 180 روپو ته ورسېده په دې ملک کې په 80 کالو کې د ټول د قوم قرضې 15,000 ارب روپۍ و
نو په دې درې کاله کې هغه پنځه څلوېښت زره ته ورسېده. نو تاسو په خپله انصاف وکړئ چې دا دومره ګراني راشي. زمونږ د عمران خان چې هغه د قوم له کم طریقې سره دوکه ورکړې ده او چې په حکومت کې نو وی به چې زه دا خپل ملک IMF سره نه ګروي کومه. IMF داسې هغه دی چې هغه د امریکې یو هغه دی او هغه دا ټول ملک ګروي کوي. د هغوی په اشارو باندې بیا دا ملک چلیږي. د ویلو کو داسې موقع راغله چې حالات راغله زه به ځان هغه کړمه خودکشي وکړم خو IMF ته به نه ځمه. نن هغه دی چې کچکولې نیولې دی او ملک په ملک ګرځي. اوس یې خو کچکول وړی دی او دا سعودي اوس ډېر په دې مونږ خوشحالېږو چې سعودي عرب به مونږ له 3 اربه ډالره قرضه راکوي. خو اوس پته ولګېده چې د هغې شرایط د IMF نه زیات سخت دي. IMF لکو 2.5% سود په پاکستان ورکوي نو دوی له به 4% ورکوي. نو څوک چې داسې ملک چلوي د عوامو سره فکر دی. د عوامو د عوامو مشکلات ازاله نشي کولی. د هغه ممبران نشي راتلی او د خلکو د عوامو مخامخ خپله خبره نشي کولی. د هغوی کومک نشي کولی. نو داسې نمایندګانو فایده څه ده؟ دی وایي چې زه ریاست مدینه جوړوم د ملک نه. یو سړی چې د اقتدار نه مخکې وعدې وکړي او وعدې خلافي وکړي هغه وعده پوره نه کړی شي. د غلطې وعدې وکړي د دروغو وعدې وکړي نو آیا هغه شخص ریاست مدینه جوړولی شي؟ ریاست مدینه کې خو انصاف او ټولو کې مخکې به خپل ځان او خپل چې ستا سره ارد ګرد کم کسان دي د هغوی به اعتصاب کوي نو بیا به پته لګي چې او دا ریاست مدینه ده. خو ته خو نورو سیاسي پارټو باندې حملې کوي او د خپل دا چې کم صورتحال نن جوړ دی د هغې خیال نه ساتي. داسې حکمران ما پر خپل زندګۍ کې نه لیدلی. 3 کاله داسې مسلسل ګراني چې د هغې اوسه پورې دوی څه سدباب ونه کړی شو. د هغې ګرانۍ لیسه تور جوړ نه کړی شو. څه حالات پیدا نه کړی شو چې د غریبانانو ته د غریبانانو ته څه سهولت ملو شي او خصوصا داسې علاقې چې دلته په تېر وخت کې د دهشتګردۍ په ضد کې ډېر خلک پکې شهیدان شو او د هغوی کونډې او بچي هم دغسې پاتې دي. دا دې انصاف ته ګوره چې
पर नोर दे के नोर पाकिस्तान के सुख शहीद शी नयावला 50 लाख या 50 लाख रुपए वर्कई दलता 3 लाख रुपए ताना कम दे इंसाफ दा कम چې تاسو خبرو کړه ملک صاحب هم خبرو کړه ظروف دا بېنظیره انکم سپورټ پروګرام دا پکار راشي داسې علاقو کې تقسیم شوی وي ځکه چې ستاسو د دې حقدار یې دې لپاره موږ به کوشش کوو چې د هغوی دلته یا دفتر یا ساغه شي چې ستاسو خاندان ته ستاسو کومبې ته پکې وم هغه د حصه مینو شي چې لږ ډېر ستاسو ګزاره وشي زه کوم چې حالات داسې د ملک جوړ دي زه نه وینم چې دا حکومت په ډېر وخت پاتې شي کم تکلیف چې خلکو ته رساو کم مصیبت کې چې خلک اچولو هغه تقریبا هغه پر خلکو باندې ظلم وکړو اوس لږ وخت یې څو میاشتې به انشاءالله تعالی دې ملک کې به بیا انتخابات کیږي او دې ځله به دا چا په څوک پکې مداخلت نه کوي ستاسو مرزه او ستاسو په ووټ باندې به د دې منتخب نماینده چې دی هغه منتخب کیږي او انشاءالله تعالی دا ستاسو راغلی چې دا یو څو میاشتې مونږ ته هر څه معلوم دي انشاءالله تعالی چې ستاسو څه مشکلات دي هغه ټول مشکلات په دغه مونږ حل کوو او دا وګڼئ چې چارسده یا شیرپو کې چې کم ترقي شوې ده کم هلته سهولتونه دي انشاءالله تعالی همدا سهولتونه به هم دلته دې دویرو علاقې ته دې صافي علاقې ته دې مومندو کې ټول علاقو ته به انشاءالله تعالی دا سهولتونه مونږه کور په کور رسوو هر یو علاقې به خپل حصه هغې ته میلامیږي زه د ملک مصطفی زمونږه د ضلع مومند مشر دی او ډېر مخلص هغه دی مخکې دې علاقې نه الیکشن هم لړو کړی دی او ستاسو سره به انشاءالله تعالی مدد کوي اوس دا بلدیات الیکشن راغلی دلته تاسو به دا تجربه مخکې نه ده کړې دلته هغه کونسلر څه به وته ناظم مخکې خو نو مخکې ناظمان دلته نو دې ځله د دې لوړ مومند تحصیل لپاره زمونږ د پارټۍ نماینده ملک عطاالله خان چې کوم یو خانداني د هغوی یو د خدماتو د علاقې یو نامور ملک دی او انشاءالله تعالی ټول به یو ځای مشترکه د هغه مدد کوو تاسو ته هم دا اپیل دی چې انشاءالله تعالی دې کامیاب شي مونږ به ورسره ټول راځو او ستاسو د دې علاقې ورته اوس ته مونږ وایو چې کامیابۍ نه پس په ټولو کې مخکې دلته راځي او ستاسو د علاقې چې څه مسایل دي او مشکلات دي هغه باید حل کوي کونسل کې هم زمونږ ملګري انتخابات لړاوی او د ټولو نښه ډیوه ده دې علاقې خواص بجلي هغه شانتي نشته نو په ډیوې او په لاټین باندې کار کېږي نه ډیوه چې دا زمونږ نښه ده او انشاءالله تعالی دا
نن زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو دامره ګڼ تعداد کې او په دې سختو ورځو کې راغلي او دلته مونږ له دا ټایم راکړ. زه به انشاءالله تعالی د مومندو د هر یو علاقې دوره کومه او د دې علاقې چې کوم مسایل دي هغه زما په ذهن کې ټول هغه شته. زه اوس نه به اواز هم اوچتوم او عملي طور باندې به انشاءالله تعالی دا علاقه او دا مومند قوم چې دی مومند ډسټرکټ چې دی انشاءالله تعالی دا به مونږه د پاکستان پر نور اضلاع په مقابله کې سر فهرست راولو. انشاءالله تعالی تاسو خدمت کوو.